وشو دې کې اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یو مشکل خدا دی چې ما ځای په ځای تپوسو کوم چې را سان الله مولوي څخه خو ټولې خبرې کړي نه ماته پکې څه پرېښي. خدای دې کړي چې زما د خولې نه داسې خبرې وخیږي چې هغه زموږ د دې مجمع دپاره زیاتې مفیدي او د هغې په هغې کې اضافه وشي. هسې نه چې زه هغه خبرې دوباره کوم. دا رمضان چې دی د دې په برکت باندې لکه ډېر ښه موږ ته دا طرف نه ویلی کېږي چې دا ډېر قیمتي میاشت ده، دا ډېره قیمتي ورځ ده. خو په داسې انداز کې به خبره کوو چې زموږ په سمجھ کې راشي. نو یو خبره پکې دا لږه ډېره اسانه ده. وایي څنګه چې د وړو امتحان یې که نه په کور کې ته اعلان وکړې چې هلکه چپ شئ، شور به نه کوئ، ټي وي به بند دي، ډېرې کړتې به نه کوئ. ولې د هلکانو امتحان دی. دغه شانتې اناونسمنټ دغه شانتې اعلان به په خپلو کورونو کې کوو چې هلکه چپ شئ، کړتې مه کوئ، ټي وي به بند دي، ماښام به بند دي، چربانګ به بند دي. ولې؟ روژه ده، رمضان دی. د دې وجې نه چونکې میډیا والا خلق چې دی لکه ټي وي والا هغه ته غافل عمومي، نو که کم وخت کې ستا ډېر قیمتي وخت یې په هغه کې تا ښه په غفلت کې اچوي، نو د افطاري خصوصي پروګرام تا ته ښیي او د سحري پروګرام که ښیي. دا به ډېر بدقسمته خلق یي چې په هغې وخت کې دا د غفلت شی آن کړی، هغې ښه په طریقه باندې کوي، هغې ښه په سوچ کړی دی، اما تا په هغې کې ټریپ کویږو. نو چې څنګه د وړو د امتحان په وخت کې مونږ سینسیټیو یو چې داسې د رمضان په دې وخت کې ما ته سینسیټیو شو چېرې دا شی خو به کول غواړي، دا به بندو ځکه چې زمونږ د وړو ریزلټ خرابېږي. نو داسې ووایي چې زمونږ ریزلټ خرابېږي، هغه فوز چې دی، فلاح چې دی، هغې نه پرې مونږ محرومه کېږو. نو مونږ به پس له دې نه نه کوو. نو ځای چې ټول اراده وکړو چې کم از کم دا یو میاشت په ټي وي باندې پابندي. هر اهم خبره چې ما ته کوي ما ته به بل څوک ووایي. خو دا داسې شی په دې کې خیر لږي او شر پکې ډېري. او د ټول نه غټه خبره دا ده چې د عبادت خوند او د عبادت ذوق به دنه خدای والي، ځکه ته د سترګو حفاظت نه کوې. نو دې وجې نه ځای چې دا اعلان وکړو چې یاره زموږ د وړو د امتحان په وخت کې چې موږ څنګه سینسیټیو وو، دغه شانتې موږ په دې رمضان کې به هم سینسیټیو یو چې بس د رمضان دپاره د رمضان د وجې نه موږ په ټي وي پابندي شوه. مولانا مودودي رحمت الله علیه چې په خپل انداز کې خبره خو ولې هغه راته لګم، هغه کله کله مولانا د خدای نه ډېره اسانه خبره وکړي. یو دا زه تاریان شوم د اقامت دین نه دی، ما بولو چاہتا ہے موږ په اسلام آباد کے پروگرام ہو، یو ڈاکٹر سے ماتے ہوئے اقامت دین پر ایک پرسکرپشن ہے اور ایک میں آپ کو بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ. ہم نے کہا یار اس میں کیا ہے، صدر الدین اصلاحی صاحب نے بھی لکھا ہے. ناغوے نا ما ہوتا پہ کیوں خبر وکڑا. میں یہ اقامت دین کا کرنا بھی مشکل ہے اور اس کا سیکھنا بھی مشکل ہے اور اس کا پڑھنا بھی مشکل ہے. ونی آسان سے طریقے سے ہے، اس کی میں آپ کو 2 پیجز کے ہے، وہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا. دارا کراچی اور ډېر ماهر ډاکټر ډېر قابل سړی دی، الله دې ول عمر ورکړي. خو لاره لېږلی به یا نه، خو هسې خبره کول نه. ما یو خبر ولدوي چې مولانا نه چا تپوس وکړو یہ اقامت دین کیا ہے. یہ اقامت دین تو تبلیغ کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے. انہیں تبلیغ یہ خبر کے مثال اس ور کڑے. اگر ایک آدمی آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے نماز کا کہہ دے، نماز کا کہنا یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے. چلک منز کوا وی ته پاسې دی، وی څه چل دی کاو، وی چې هلکه خښ دی سیمټو ګورئ. وی چې ولې ته څه کوې؟ ما خو تا ته د مانځه خبره کړې وه. وی چې مونځ بې جوماته نه وي، جومات بې خښته او بې سیمټه نه وي، بې امامه او بې مؤذنه جومات نه وي. نو دا جومات جوړول، دله دا سټرکچر ورکول، په دې کې د امام او د مقتدي او د مؤذن دا سیسټم ټیک کول، بیا دلته په دې دیوال باندې لګول چې پلانې مونځ په دې ټایم په دې ټایم دا اقامت صلات دی که نه. نو دا هغه تا چې ما ته ویلي وو چې مونځ کوه دا تبلیغ صلاتو، دا زه چې ولکم ارینجمنټ کوم دا اقامت صلات دی. نه اقامت دین وی څه دی؟ وی دا تبلیغ پریکټیکل. ته چې کومه خبره ما ته په تبلیغ راورسې نو زه پریکټیکلي تا ته کول غواړي، دا کول لپاره زه کومه منډه تړوم، دې ته اقامت دین وی. یاره ما دا خو دې ډېره اسانه کړه
چې ته کومه خبره ما دا خو ډېر ګران کار دی نه چې ته کومه خبره یو بله خبره ډېره کړې وه او هغه ما وی مې کوم مولانا صاحب په دې وخت کې ژوندی وی الله دې پرې رحمتونه نازل کړي نو د دې موبایل د واټساپ او د فیسبوک مثال به ورکړو خو په ورځو کې خدا سیزونه نه دا خبرې هغه په 37 کې 1937 کې کړي دي 1937 کې نو هغه دا خبره کړې وه وی یہ وال کلاک جو ہے نا نو ته زموږ به ټیم پیسو ما ته خپل استاد یاد دی عبدالرحیم مولوي صاحب خدای دې وبخي په هفته کې به یو پیره هغې له چابي ورکوله نو موږ واړو نو موږ ته په دروازه کې ولاړو ټنګ چې به کومې کړ دغه ته ورې ټنګار به یې کوه نو هغې دا وال کلاک چې دی که نه نو هغه وال کلاک کې څه چلي دا الو چلیږي چې ته له چابي ورکې نو چابي د دې لپاره ضروري ده نو ستا دا دین به الو چلیږي چې ته دې له 15 ټایمه چابي ورکې 15 ټایمه چابي 15 وخته مونځ دی خو دا ټیمپیس چې دی دا هسې کار نه کوي دا به په سموده پس صفایي غواړي او صفایي هسې نه کېږي تیل به غواړي نو دې له چې کوم تیل ته ورکې دا روژه ده روژه څه ځای ده دا ستا د ایماني کیفیت تیل دی چې ته یې وله ورکې وی ښه وی بیا به دا چې تیل دې وله ورکړه تیل هم ستا صحیح تیل پکار دی نو هغې نه پس وی چې دا بیا کله پر اغمال وغیره د دې د پرزې پاکول غواړي که دا بیا جیم شي نو جام کېدو نه د بچ کېدو دپاره نو صفایي د دې څه شی دی زکات دی چې ته په کال کې یو پیره زکات ورکې چې ستا دا مال پې پاک شي او ستا دغه دا پرزه دین چې دا پاکی نو بیا وی بیا سموده پس دا اوورهالینګ غواړي ما په خیال ما خو ترې دا بور اخیستی دی چې دا وایي چې د ګاډي له بور وکړه اوورهالینګ بل څه دغه شتی څه ذهن دې له اوورهالینګ وکړئ نو وایي چې اوورهالینګ الفاظ هغې لیکلي نو دا اوورهالینګ غواړي نو اوورهالینګ ستا د دین چې دی هغه ونس ا لایف په ژوند کې یو پیره حج له تلل دي نو که ته پنځه مونځونه کې نو ستا ټیم پیس په روان ځکه ته چابي ورکې نه که ته روجې نیسې نو ته وله تیل هم ورکې نو ستا دین به رواني نه که ته زکات کې ورکې نو تا وله صفایي کړې دوړې او پنهې پرتې دوړې به یې ته تا لرې کړې که ته کله کله ډېره موده پس خرابېږي نو حج له به ځې نو دا یو 15 خبرې دي دا به کول غواړي نو ما تا چې دي اوس د هغې تیلو تیاري کوو چې تیل به څنګه دا روژه ډېره عجیبه ده یو خدا غالبا احسان الله مولوي صاحب به تاسو ته ویلي من قبلکم خو چې انسان دنیا ته راغلی دی چې روژه یې پورې تړلې ده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم نو چې ته چان تپوس وکړې چې لکه اول به څوک دنیا ته راغلي وی لکه دا خو ته د ډاروین تیورۍ پسې به ګرځې زه خو لیونی شوی نه یم ته به لیونی زه خو راته سمه خبره کوم چې اول آدم علیه السلام راغلی نو چې آدم علیه السلام راغلی نو په هغه هم روژه فرض کړې وه ما سوچ کوم یاره چې هغه غریب به دا څنګه معلومه و د پېشمې ګړی مړی خو به نه وې نو هغه وایي چې نه 13 14 15 دې ته ایام تشریق وایي که نه 20 ایام 20 ورته وایي ایام 20 والا روژې او دا دومره آسان کلنډر دی چې څوک روژې نیسي او دغه 13 14 15 بس خو چې بره وګوري سپوږمۍ ته هلکه وایي دا د 14 ده نابل وی غالبا دا د 14 ده خو ډېر پکې نه خطا کېږي نو وایي نه دا 15 خو نه ده نو 13 14 15 دا ډېر د آدم علیه السلام په وخت کې هغه چې بره کتلي چې هلکه 13 ده سبا به روژه نیسو فرض روژه وه د هغې مطلب چې انسان دنیا ته راغلی دی نو د روژې پورې تړلې ده او دا داسې عجیبه روژه ده دی په تا پورې تړلې ځکه ده په نوح علیه السلام به هم روژې نیولي نو ابراهیم علیه السلام هم روژې نیوې ځکه کما کتب علی الذین من قبلکم موسی علیه السلام په زمانه کې عاشورې والی فرض کړې وه او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی هغه به هم د عاشورې روژه نیوه نو بیا وایي چې دا د روژې آیاتونه رالل نو هغه نفل شو دا فرض شو دا د روژې د آیاتونه هم ډېر دلچسپ دي په دې کې دا قرآن زما سره دی دا د روژې آیاتونه چې راغلي دي نو په 2م کال د هجرت راغلي کله راغلي 2م کال د هجرت نو دا په قرآن کې په 2مه سپاره کې دي نو دا په قرآن کې په 2م صورت کې دي صورت لکه لومبۍ صورت څه دی دغه د الحمد دی فاتحه جو 2م بقره دی نو دا په د پیر په ورځ باندې په 2م کال د هجرت د شعبان په میاشت کې د پیر په ورځ د آیاتونه راغلي او پیر ته په عربۍ کې اسنین وایي دغه ته د اتوار ته احد وایي نو د دو دا فکر پکې دی چې په 2م کال د هجرت د هفتې په 2مه ورځ د قرآن په 2م صورت کې د قرآن په 2مه سپاره کې دا رالل نو کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نو بیا چې کله تا ته دا ووې چې دا په هغې هم راغلي او په دې وخت راغلي په دې کې 3 څیزه به زده کوو زموږ د دې درس مطلب دا دی یو رمضان یو روزه
او یو قرآن د دې په آپس کې ترتیب دی. ما هغه استاد به ډېر قمقل استاد وي چې هغه 14 اګست نه پیژني، داسې به څوک چې 14 اګست نه پیژني وایي لکه 14 اګست چې پاکستانی استاد نه به یکدم نه وي چې پاکستان پکې دغه شی جوړ شي. خو کو فرض که هغه له دام نه ورتلنده نه به نالایقه استاد بل نه، نو د هغې مسلمان نه به نالایقه مسلمان بل نه چې روژه راشي هغه ته پته نه چې په دې کې قرآن نازل شوی. انزل فیه القرآن، دا بیا ورپسې په ولایت کې دی شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. نه هغه ډومبې آیاتونه چې نازل شوي نه اقرا و، نه هغه چې کومه شپه وه نه ښه شپه وه. نو اوس دا چې مونږ چې کوم امام مونځ وکړو تاسو ته یاد دی سوي ډومبې رکعت کې یا دویم کې و انا فی لیلة القدر، دا مونږ په لیلة القدر کې نازل کړو، هغه لیلة القدر شپه وه. مطلب دا شو چې دا قرآن چې نازل شوی دی یو قرآن شو، یو روزه شوه، یو رمضان شو. سړي ډېر اسانه خبره کوله، وی روزه مونږ یو میلمه را روان دی، وی ښه وی تاسو ته پته ده دا میلمه زمونږ ډېر قیمتي دی، خو یې ګوره یوازې نه دی کور والا ورسره ده. وی کور والا سره څوک ده؟ وی هغې ته روزه وایي. وی دوه سره ماشومان دي، وی دا ماشومانو سره څوک دي؟ وی یو ته سحري وایي بل ته افطاري وایي. نو تا ته اسانه کړه که نه د سحري افطاري او روزه. وی دا رمضان څه ته وایي؟ وی ته یې نه پېژنې؟ وی زه یې دا ټکي ښیم. ری نه مطلب دی رحمت، د میم نه مطلب دی محبت، د خدای نه مطلب دی ضمانت، او د نون نه مطلب دی نور. رحمت الهی، محبت الهی، ضمانت الهی او نور الهی. چې دا ته ځان ته چې ستا ټارګېټ بسوي چې ته په دې کې دا څیزونه حاصل کړې. نو اوس اسلام الله مولوي صاحب چې حدیث وي نو څه وایي چې رمضان میاشت شي نو اوله دا به راته تاسو وایي اوله رحمت، اول رحمت دی. نو هغلته مونږ ری کې هلته په رمضان کې ری مخکې ده او په حدیث کې اوله رحمتون دی. دا ګوره کوریلیټ شو. نو هغې وایي چې نه وي هغه زنانه چې په کور کې لوښي اینځي وایي څنګه اینځي؟ دا ډېر پخوا یو کس لیکلي و. نو هغه وایي داسې اینځي چې لاول دا خیرې راخوش کړي، دا لوښی چې که نه وي خورې دا ښه زنانه ویو ولته وې اوس پته نه چې څنګه یې پوښا ودیځ و وی خورې دا خیرې را خوش که. نو هغې به شګې مګې وې پوښا ایرې به وې ایرې صابون خو به نه. نو بیا چې کله را خوش کړي نو بیا پې پیپ خو په ورځو کې نه خو لوټه به پکې اوبه واړولې. نو اوس پې اوبه واړوه نو چې بیا به یې ورسره څه چل کوي اوس یې څه کوې؟ وی خورې اوس یې پړقومه. دقه شانتې ستا الله ستا خیرې را خوشتې د رحمت په جذبه، نو ستا د ګناهونو خیرې را خوشته شو. نو اوس پې د مغفرت هغه دغه چې دی لوټه واړئ نو هغه پاک شي. نو په آخر کې دی بیا پړقی نو آخره عتق من النار، دی اوس وپړقېدو او پړقېدلی شی خلق په ښکلي ځای کې ږدي. نو تاله مونږ جنت مقرره کړی، تاله مونږ جنت درکړو. دغه هغه درې حصې شوې. وی دا ولې دا دومره ضروري ده؟ وایي دومره ضروري دی که نه فرض یې څه کې خو بانه ګوري او مونځو، بانه ګوري او روژه، بانه ګوري او روژه. مثلا وی چې هلکه ما خو قسم کړی د علیګور شاه نه خفه یم او زه خو د علیګور شاه ډوډۍ نه خورم. وی چې هلکه د دې واده دی چې ته لاړ شې. وی چې ما قسم کړی. نو بیا ورته څه وایي؟ بیا ورته نورخان وی چې یاره داسې چلو که دې ډوډۍ له ته لاړ شه زموږ سره. نو وایي چې ما چې قسم کړی نو وایي څه چل به کې 3 روژې ونیسه. نو خبره بیا روژې له لاړه. وی چې پلانې حج له تلی او حج یې وکړو خو عمره یې ورسره کړې ده. مونږ چې کوم د عمرې سره حج کوو که نه دې ته حج تمتع وایي. د دې هسې الاوډ نه دی، داسې اجازت یې نشته. نو ته چې هلته لاړ شې نو په تا باندې څاروی لالول قرباني لازم دي اوس. نو چې په تاسو پیسې سره شته نه چې پیسې سره نشته نو اوس به څه کې؟ وایي 3 روژې دلته ونیسه او چې کلي ته لاړ شې نو وسبعة اذا رجعتم. ګوره څنګه وسبعة اذا رجعتم و به هلته نیسئ. ما په خپل وخت کې خپل یو بابا لیدلی و چې هغه راغلی و مونږ به ورله راتلو چې لکه کجورې به راکړي اوبه به راکړي د هغه روژه وه ځکه چې هغې غریب په هغې وخت کې هلته قرباني نه وه کړې. نو هغه ووایي دلته بیا نیوې. وی چې ښکار یې وکړو وی اوس په روژې نیسې ته په حج ته په احرام کې دې ښکار وکړو. تو قرباني خو نه شو ورکولی. هغه بجلیګر ډېره خوږه خبره کړې وه پوښه. دا مامون رشید دی او هارون رشید دی دور و امام ابو یوسف دایي سره قاضي و. نو هغه ورته ویې هغه د خولې نه به یې ډېره مزه کوله. وی هغه بادشاه راغی او هغې خپل قاضي صاحب ته ویې چې جي جامعت فی نهار رمضان، د رمضان په میاشت کې خو زه د خپل وایف خپلې زنانه سره میلو شوم. ځکه د روژې څه کمپوننټس دي؟ 3: کانا، پینا او د ښځې د خاوند تعلق په دې باندې بیني. اوس څومره آسان دي؟ کانا، پینا او میا بیوی کا تعلق دا حلال سوزونه په تا باندې حرام شو.
اوس دا چې حرام شو نو هغه بادشاه نو خطا شو نو هغه چېرته یا به یېرو یا هر څه چې و نو خو بیا هغوی رښتینی و نو راغی نو مولوي صاحب ته یې وویې چې جي جامعتو فی نهار رمضان د رمضان په میاشت کې خو ما د ورځې خو ما دا چلو کو هغه ورته ویې حالانکه پروتوکول خو داسې دی چې لاول به غلام ازادې مریی به ازادې که مریی نشي ازادولی نو دوره مسکینانو له به کانه ورکې او خو پوخا خو ډوډۍ د چا کره څنګه چې اوس احسان الله مولوي صاحب وویې چې ته وایې چې چا چا له روژه ماتې ورکو د صحابه رسول الله ته وایي چې موږ سره خو څه شتی نه نو څنګه وله ورکو نو هغه وایي چې مسقط لبن او شربة من ماء کو یو ګوټو بدې ورکړم په دې به ختم شي نو هغې وخت کې خو چا سره نه و نو هغه چې که دا ونه شي نو بیا به شپېته روژې نیسې نو دې امام ابو یوسف ورته وی علیکه ان تصوم شهرین متتابعین ته به 2 میاشتې مسلسل روژې نیسې نو شاګرد یې ورسره ناست هغه ورته جي ترتیب تاسو خطا کو په کار ده چې ده تاسو ویله چې مریی ازاد کا نو بجلیګر وی د بجلیګر الفاظ دا وی هغه وی چې دا خو بادشاه دی بجلی دغه ازادول مریی ازادول دلته اسان دي زه خو ورته ځکه دا 15 روژې خیمه چې ملای پې ماته شي چې بیا دا چل نه کوي هر خبره ټیک وه ځکه دا خو بادشاه دی مریی ازادول دته څه دي او مونږ وایو که نه چې خورې پلانی چې ونه یاره خو ډېر بد وشو چلو شو وی بچي له تی ورکاو د شپې ملاسته وه پوه شوې نه ده خوابولې وه د جینۍ ده خوب یې ډېر زیات و په وړو کې راوښتې ده او سهار پته ولګی چې وړو کې یې وژلی دی کله کله به ودیسې بېچاره مولوي صاحب نه ته وایي څه چلو کېږي او دې ځای نه اډر ورکوي 2 میاشتې به روژې نیسې نو مطلب دا چې خو خبره ایله په کڼاوه کږېږي او وایي چې روژه نو هغه فرض څه کوي هغه نفل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وی چې هلکه تاسو به څه کوئ وی چې ښه کار چې دی وی یو څو کارونه دا مه پرېږدئ یو دغه د سهار د اشراق ته مونځ مه پرېږدئ او هغې صحابي ته وایي وصیام 3 ایام فی کل شهر په هره میاشت کې 3 روژې نیسئ این هغه نه 30 دي دا ونې په هره میاشت کې 3 نیسې نو 10 دي نه 30 نو یو په 10 دي نو هره میاشت لکه ټول عمر تا روژې ونیوې بیا اوس چې دا روژه خلاصه شي موږ به خوشحالي کوو چې که خیر اختر به راشي او ته به ګورې که نه چې اختر راشي تا ته مولوي صاحب د اختر په مانځه کې څه وایي من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال چا چې پسې 6 نورې ونیوې یاره ما وی چې زه خو ته اخلاص شوم وی نه نه اخلاص دی نه 6 به پسې نورې نیسې کانه که صیام الدهر دا داسې لکه چې ستا ټول عمر روژه نو دا ولې دا روژه د انسان د فطرت دپاره ډېره ضروري ده نو الله تعالی په انسان مین دی وی څنګه ضروري ده مړه موږ خو د روژې نه لکه ډېر خلک به اوس وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې اللهم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الرمضان خدای شعبان موږ له برکتي کې موږ په خیر رمضان ته ورسې موږ چې کوم بدقسمته خلق یو موږ ویل لکه روژه خو بیا راله یا خدای پاکه چې دا به څه چل کېږي دا خو لونه پکې را روان دي هغې سوی اللهم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الرمضان د دې وجې نه زما ستا رویه به داسې چې نه خدای پاکه خیر کې سبا نه بله ورځ دا په دې منځ کې څه واقعه ونه شي چې زه د دې روژې نه محرومه نه شم وی مړه ته پې دومره مینې وی زه پې ځکه مین یم چې ته خبر نه یې که نه وی موږ دا ټول دلته چې ناست یو په موږ کې یو 15 خبرې شریکې دي دې نه ته انکار نه شي کولی یو خوراک موږ کوو نمبر 2 موږ اوده کېږو د یو ته وایي کانه د بل ته وایي سونه دریم دا چې زموږ بنیادي ضرورت دا دی چې موږ د یو بل سره گپ شپ ولګو موږ چې علي بابو صاحب وایي نو موږ ډېر خوشحال یو مړه دی به څه په تفصیل سره خبره وکړي دا ولې گپ شپ ته سړی ډه کېږي موږ علي ګور شاه وایي نو موږ یاره خبره ترې راوځي نه ته به ورته خبره کوي هغه نه کوي نو د دې وجې نه انساني فطرت دا دی چې خپل ملګری وویني نو په گپ شپ باندې خوشحاله شي دا زموږ یو ضرورت دی دریم څلورم دا چې هر ښکلی شی زموږ خوښي تا کارپیټ ښکلی لګولی دی زه پې خوشحاله ممبر دی ښکلی جوړ کړی دی خدا نه خواسته که ستا په جومات کې ستا په دیوال باندې چېرته خراش کوي نو رسول الله پې خفه شوی نو زه به پې هم خفه شم رسول الله وی رنګ بدل شو چې خراش کې ولیدو خلقو چې ورته وکتل چې حضرت خفه شو نو هغه یو سړي وګراو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره کولاو شوه دا انساني فطرت دی لکه ته دغه ځای کې اودس کې خلقو خراش کې توکلي دي او اوبه پې نه دی اړولي ستا طبیعت به شر داسې عجیبه خلق دی اکله دوره نسوارې پکې ورته وکړي جو ښه به خفه شي خو که هر ځای سیټو او پاکو نو ته به خوشحاله دې ته وایي ذوق حسن ذوق جمال چې ښه شی به زموږ د ټولو خوښي او بل یو بله خبره په موږ ټولو شریکه دا ده چې کله تا ته ستا په عزت حمله کېږي نو تا له قار درځي ستا چې بېعزتي کېږي تا له قار درځي او دې ته وایي غیرت اوس دا 15 خبرې په موږ کې دي خو که دا نه وي را پکې جو هم نقصاني ده مثلا یو سړی ډوډۍ نه خوري نو د لوږې نه به مړ نه شي موږ وایو چې لکه پلاني بوک هړتال کړی دی اسا پکې نشته نو موږ وایو ډریپونه ورته ولګوئ نو خوراک خو کو ډېره خوري
دې ته کار ویلی. مثال په توګه هغه فیسبوک کوي وایي هلکه وایي نوی هوټل کولاو شوی دی زبردسته کار ده پکې او ته دا غاړې راشه زه دې غاړې درځم. نو بل ورځ بیا وایي ته خبر نه یې که نه وایي په بټۍ نه اخوا بل کولاو شوی هغه ډېره مزه کوي هغه وایي ته کلیل نه نه خبر دې ته بیا دې کار ووایي. نو چې کار ورته ووایي نو دا سړی سي خېټوري. مطلب دا چې کانے کې شوق زیرو ته چې راشي نوم نقصاني دی او ډیر چې اخوا لاړ شي په ډوډو پسې ګرځي دا بیا نقصاني دی. یا کب فائدہ دے گا جب اعتدال پر ہوگا. داسې بیا سونه لکه سهار خو مانځه کې نه وي وایي زه ودوم د پلانو په لس به یې جنازه وه ته خو نه وې وایي زه ودوم سهار په اسمبلی کې خو ته نه وې وایي زه ودوم. هلکه وایي ته غواړو زه سړی نه ته چې ټول عمر ودی. نو که فرض که ته ودی نو ته به بیا محرومی دار شي نه د غم نه به محرومی د ښادۍ نه به محرومی د خیرالۍ نه به محرومی او د نیکۍ نه به محرومی. نو که فرض که بالکل نه وده کېږي نو دا افراط او تفریط ورته وایي نو لیونی به شي. وایي پلانی لیونی شوی د شپې یو خس خوب نه کوي او لیونی الو لیونی شي چې خوب یې ورک شي او ډاکټر صاحب وله الو علاج کوي چې دومره ګولۍ وله ورکړي وایي 3 ورځې مسلسل وده وایي دې سره به ښه شي که خیري. نو د دې مطلب دا دی چې خوب بالکل نه نوم سړی لیونی کېږي او چې خوب ډېرې نوم ښه نه دا په اعتدال به ساتې. او بل ما تاسو ته ګپ شپ د حسن د جمال دا ذوق یو سړی یو شی ښکلی دی ته خوشحاله شوې خو ته اوس په ښکلو پسې داسې ګرځې دې ته ریکار ویلی چې چېرته میټینګ وي خلک بله خبره کوي هلکه وسکټ دې څنګه دی دا دې کوم ځای راښ کړی هلکه دا کپړه ښه ده هغه وایي ته وایي تا له به هم وینا وکړم یاره پېښور کې یو ټیلر دی هغه ډېر ښه یاره وایي چې ما له دې وینا وکړی. د دې افسرانو په دې میټینګ کې چې به زه کله ناست وم زه به حیران شوم دې خبره چې خدای دې سره د پاکستان څه غم شته که نه ټول وسکټ ټایي پینټ بوټان ګړی دې ته فکري. نو دا سړی چې دی دته بیا حسن پرست وایي مړه وایي هغه خو ټوله او دا خبره کیدی شي دروغ وي خو ما چې اورېدم زاریان شوي نواز شریف پوخه کله چې هغه په دغه کې و جده کې و که څه کې و په دې عربو کې چې و که نه وایي چې ورته وایي چې ستا څه ارمان دی وایي چې زما ارمان دا ګوره د پاکستان وزیر اعظم وایي زما ارمان دا چې زما ویښته بیا راوختې ګنجی و که نه ما چې پاکستان خلق ستاسو خو غر کې ځکه چې ستاسو د بادشاه ستاسو د خیر څه غم نشته ورسره د هغه سره د ویښتو غم دی. نو چې کوم سړی په ویښتو پسې داسې ولګي په حسن پسې ټول پایین کې ځان ته ګوري. نا اقبال چې په عربۍ کې په پارسۍ کې ویلو نوجوانان چون زنان مشغول تن که د کم قوم ز الکان چې د جینکو په شان ټوله ورځ ځان سنبالی از حیا بیگانه پیرانې کهون او بوډاګانې بې حیا شوي د پردو دیوالونو دالیچونو نه ګټې رالي او په خپل دیوال یږدي. ته ګورې که نه باباګان ډېرې رسناکي نو ته ورته وایي بابا دا زموږ نه دی او چپ شه. از حیا بیگانه پیرانې کهون دا خوی په تا کې دی او بل خوی د پکې دا دی چې تا له قار درځي. نو که تا له فرض که قار نه درځي نو ځکه ما په خیال د امام شافعي قول دی چې چا له غوسه نه ورځي دا خري چې چا له غوسه ورځي او کنټرول کوي دا مؤمني او چې چا له غوسه ورځي نه شي کنټرول کولی دا شیطاني. نو غوسه ضروري ده ځکه چې غوسه څه وایي غوسه کو پینا نو سکې خو به هغه شی چې یي چې نه نو ته څه شی سکې غوسه کو پینا. نو چې غوسه پر پاکستاني فوج کې غوسه نه وی نو دی به ولې د انډیا جاز رړته واو خو به چې زه به خیر دی. نو دا غوسه فایدهمنه ده خو چې د حد نه زیات شي نو بیا خو یا لکه پلاني خبره خرش پرشي وایي دا 15 واړه خویونه به ستا الو په اعتدالي چې ته روجې نیسې ځکه روجې به پتا کې سیلف کنټرول پیدا کړي ضبط نفس په پکې پیدا کړي او بیا به ته سم سړی. نو د سم سړیتوب دپاره دا ضروري ده. نو د دې نه به میکسیمم پیدا لې موږ وی چې لکه مولانا لیکلو چې آیل وی چې آیل نو آیل چې ښه ټیکي که نه وی لکه په دې دغه کې په دې مصري باندې یا په دې دوکان کې زه آیل نه لم ولې وی آیل 2 نمبر دی دا ټیک نه دی او یې پلانونه چې والې هغه له 70 روپۍ ګران دي خو ټیک دي. نو ستا دا روژه آیل دی نو دا آیل به ټیک پکاري نو وی ټیک په څنګه وی ټیک به دی چې یو قانوني روژه ده قانوني روژه دی چې خوراک دې ونه کو څښاک دې ونه کو او زنانه د څه جنسي تعلق ازدواجي تعلق نه پاتې شو خو نه په دې نه کېږي که نه دا آیل به ټیک کول غواړي که نه وی یو 3 خبرې ورسره نورې دي وی 3 ورسره څه دي وی لیس صیام من الاکل والشرب انما الصيام من اللغو والرفث. د روژه کې یو دا خبره ده چې ته به ځان پابندي ولګې د لغویاتو نه. وی لغویات څه ته وایي وی دا په حجره کې چې ته ټول ورځ لګې خبرې کې دا لغویات دي بې پیدې خبرې ته به د خپل بې پیدو خبرو نه ځان وساتې. او رفث هغې بې پیدې خبرې ته وایي چې پای کې جنسي او فحاشي. نو فحاشي په څه کې چې ته نیټ کې ته ټي وي ګورې ته ټوله ورځ فلم ګورې ته برېښنا ډایجسټ ګورې دا رفث دی.
د دې وجې نه ستا په ذمه باندې 3 غینونه دي چې دې نه به ځان ساتې، یو غیبت او یو غصه او یو غرور چې چاته سپک نه ګوري چې په دې مولوي صاحب پسې مون نه کوم. یو حدیث ما اور یاره ډېر عجیبه یو مولوي صاحب ډېر ښکلی ایکسپلینیشن کړی، هغه وی چې رسول الله صلی الله فرمایلو چې کل امتی معافی، زما ټول امت ته به معافي کېږي الا المجاهرون، مگر څوک چې برسر عام ګناه کوي هغه له خدای معافي نه کوي. نو تراویح برسر عام نه وي، ښه په زوره نه وي، نو چې مولوي صاحب تراویح د تراو په شان نه کوي، دا مجاهرون کې راغی که نه، قرآن وی غلطي وی، سجده یې نه لا پاسېدلی نه چې په بله سجده ورغلی، رکوع نه نیغ شوی نه چې بیا پې ورغلی. وی ولې؟ وی مړه خلق ستړی کېږي. نو خلق وموي زمونږ امام چې دی د بلا بچی دی، وی په 15 منټه کې اخلاص کړي یو. نو دا په جومات کې دننه هغوی زه حیران یم چې دا سړي د جومات نه راوځي چې دی ګټه کړي که بیدا دې کړی، چې ستا په ذهن کې دی چې د روژې والا آیل چې دی دا به ته پیور آیل جوړی، ستا که اپنی ټیک پکار ده. نو د څه شي نه غیبت سے اجتناب، ولې رسول الله ویلي غیبت سے اجتناب، الرفث سے اجتناب او جھوٹ سے اجتناب، اللغویات سے اجتناب. دی وجه نه چې کله مجلس جوړ شي او خبرې کوي تا دریات شي چېرې زما خو روژه ده او لغو والرفث د رسول الله الفاظ دي او د رسول الله الفاظ چې تا ته اپیل کوي، چې کله د حضرت سره ستا مینه وي که نه ته بیا وایي چې ښه یاره دا خو نه کوم. وی بل پکې څه شی دی؟ بل پکې دا دی چې ویله که ته جنګ به نه کې، غوسه به نه کې. وی ولې به نه غوسه کېږم چې ما ته یو سړی کنځل وکړي؟ وی ته خبرې؟ وی څه؟ وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته څه ویلي؟ وی ما ته دا ویلي دي چې فإن صابه احد او جهل علیه، ایون که چاره تر ښځې کنځل وکړل او یا د سره مس بهیو وکړو، داسې رویه اختیار کړه چې ته په جنګ مجبوره کولې، نو فلیقل ان امرؤ صائم ان امرؤ صائم، ورته ووایه چې زما خو روژه ده، زما جنګ ته سمې نشته. اوس دا خبره چې تاسې د خوی په بنیاد کې دوره مزه نه کوي، دا ته په دې بنیاد کې چې د خدای رسول ما ته ویلی دي، او چې کله د رسول الله فالو ته کې بیا به تعالی خوند درکوي چې زما پیغمبر ویلو او خره چې ما ته هغه کنځل وکړه ما ولا جواب ورنکړو. هلکه وایي دا خو ولي دی، وایي دا ولي ځکه دی چې د پیغمبر حدیث ورته یاد دي. نو چې ته په دې کې بیا پکې دا وردن نه کې چې دا به کوي. یو څو خبرې داسې دي لکه اوس په قرآن کې چې تا ته وویې چې څه چل کوئ تاسو به مونځ کوئ، نو لعلکم تتقون، وی تقوا وی څه ته وایي؟ نو بیا مولانا هغه خبره دا یو څو کسانو ما اورېدلي، یو اسلام الله مولوي صاحب موږ ته ډیفینیشن کړی ډېر پوخه او ښه ما یې لیکلي را لېږلي وه، ډېر مزیدار. تقوا په ما تا کې شته کې نشته. نو زه یو خبره کو، یو منور حسن صاحب یو خبره کړو په خپل تحریر کې، هغه دا چې ته وایې چې زما رب معیني زما نه چېرته خفه نه شي، دې ته تقوا وایي. دا یو آسان ډیفینیشن دی چې ته په لار روانې، میرا مولا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. چې کله دا کیفیت پتا تاری شو اټ مین چې ته متقي. مولانا څه وایي؟ مولانا په یو ځای کې لیکلي ډېر ښکلي لیکلي ډېر آسان لیکلي، وایي په کوم شي کې چې د دنیا او جهان فایدې، په کوم شي کې چې د دنیا جهان فایدې خو الله پې خفه کېږي، پتا کې دومره طاقت چې دی له ګوتې م نه وروړم ځکه زما پې الله خفه کېږي. او په کوم شي کې چې د دنیا او د جهان خطري، خو ته وایې چې زما رب ما ته وایي چې پتا کې دومره حوصله یي چې ته اماده شې چې دا به زه کوم ځکه زما رب ما ته وایي چې په دې ټیسټ کې ته پاس شې ته پوه شه. یو بل دا خو د دوو بزرګانو خبره وکړه، یو بل چې دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي، هغه ورته وایي چې هغه چې ته ځان بچ کې من الشرک والحرام والفواحش. نو ګوره تاسو اناټامیکلي والی شرک په څه کوي؟ په مزغو کې خیال راشي که نه عقیده راشي، نو چې دې ځای ته د شرک عقیده ستا نه ځي. نو حرام چېرته ځي؟ خېټې ته ځي. نو والحرام چې نوړی دې ته حرامه نه ځي. او فواحش هغه د نامنه لاندې شو. نو ته دا اناټامیکلي چې والی چې دا ځای ستا محفوظ دی د ګناه نه، دا خېټه دې محفوظ دی د ګناه ده، او دا ښکته علاقه دې محفوظه ده د ګناه نه، نه ته فحش کار کوې، نه حرام خورې، نه د شرکي خیالات ذهن ته راځي. او عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ډېر ښکلی ډیفینیشن کړی، هغه وایي الله ترى نفسك احدا من احد، الله ترى نفسك خیرا من احد، چې ستا په ذهن کې دی چې زه د هېچا نه غوره نه یم، ټول خلق زما نه ښه دی. چې کله پتا دا کیفیت تاری شو، لکه مثال په طور ته په مانځه کې دا اوس اوږد سپو او په دې کې تا سلام ګرځاو، دې خوا دې وکتل او ستا په ذهن کې دا ټول خلق زما نه ښه دی، چې دې خوا دې وکتل دا ټول خلق زما نه ښه دی، اټ مین چې ته متقي. خو که ته وایې چې مړه دا سالم دی، مونږ وایو که نه دې پکې لا چاره اغوستي، نو اټ مین چې ته متقي نه یې. او بل یو بزرګ امام راضي دی غالبا،
الله یراک مولاک حیث ینحاک، ستا رب چې تا ته ویل ته مزه چې هلته چېرته ونیني. لکه ما ته مې پلار ویلي چې ته په سکول کې کیانې په کلاس کې او چېرته کې بار په سواړی په بازار کې ونه ګرځې، زما پلار په لارې ځې ما ویني. وایي چې ته خو هلکه پرون زه په دغې لارې تلم مردان ته، ته خو هلته ولاړ وې، نو ستا مولا تا ته بعض ځایونه ښوولي چې هلته به نه ځې چې هلته دې چېرته ونیني. والله یفقدک حیث امرک، چې کوم ځای کې تا ته خدای ویلي چې دلته به یې، هسې نه چې هلته نه یې غیر حاضر ونه لګې. وي مانځه ولاړو او موږ خو چې په حکم په نښه دی هغې پاتني مې کوو، وي په سب کې ما کتل ته خو پکې نه وې. نو الله تا ګوري چې ته یې که نه، نو چې دا دې ته وایي تتقون لعلکم تتقون، دا ځان لواله او په قرآن په دې باندې ګوره چې زه پکې په کومه کې راځم. یو بله خبره پسې بیا ده او هغه دا چې کوم قرآن سره دغه والې، نو په دې پسې دا شپږ آیاتونه دي زما په خیال باندې که تاسو کې کوم دغه خلقي او هغه د آیات کی، نو تاسو به د روژې نه خالص خوانوالی حفظ کی. شپږ آیاتونه دي. لومبی آیات څه دی؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، نه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دویم پسې ایام معدودات، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، ورپسې بیا دا دی. نو دام دومره ګران نه دی هغه چې ورپسې دویم شو که نه ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفرین، ګوره خو په ذهن کې هم راځي فعدة من ایام اخر، دا ورځې یرید الله بکم اليسر ولا دا روژې په باره کې دي، دا اوس یادول اسان دي. ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة دی که نه، ولتکبروا الله علی ما هداکم. اوس دې ته وګوره ولتکمل العدة، انشاءالله 29 یا 30 روژې به نیسو، نو ولتکمل العدة وشي بیا به څه کوو؟ ولتکبروا الله، او بیا کله کوو؟ تاسو ذهن ته راځي د اختر تکبیرونه به وایو که نه؟ که خیر چې سار زو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر، عیدګاه ته چې ځې ډېره مزه کوي که نه. ولتکبروا الله علی ما هداکم. بیا ورته ورپسې په اخر کې څه دی چې هغه چې دا وکړي، نو بیا ورته څه وایي؟ وانت فعدة من ایام اخر فمن تطوع خیرا وهو خیر له ان کنتم تعلمون. دغه شو که نه؟ ها، اوس شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، دا رمضان میاشت په دې کې قرآن نازل شوی. د دې وجې نه زه پکې د قرآن تلاوت کوم، ځکه چې د دې سوتوي سالګیره ده ما ته قرآن په دې کې نازل شوی. بیا ورپسې څه وایي؟ ومن کان مریضا، دا مو شو یرید ولتکملوا العدة ولتکبروا الله ولعلکم تشکرون، چې شکر ادا کوي. شکر یو تتقون یو تشکرون دی. وی شکر څه ته وایي؟ وی شکر دی ته وایي چې تا باندې چا سره څه کړي که نه، نو چې هغه ته څه وایي چې تھینک یو جزاک الله، یوه خو په دې نه خلاصېږي. دا شکر باللسان دی. دویم دا چې هغه نعمت ته وپېژنې چې دا څه شی راکو. لکه سړي له تا کتاب ورکو او هغه یې نه پېژني، او اکثري که نه لکه سړي سرټیفیکیټ یې هغه سکول کې وله ورکړی چې دی ټاپ راغلی دی، انیا یې پې اور بل کړی، اور نه بلېدو، نو هغه غریبه څه پوهېده چې دا څه شی دی؟ ځکه نیا خو نه ریکګنایز کوي که نه. نو چې د الله نعمت ته ریکګنایز کړي، دې ته وایي شکر بالقلب، چې ته یې وپېژنې، چې ته پې رامنډې کړې چې ته خدای پاکه دا خو ماله دغه ته ما سرټیفیکټونه دي، نو دې ته وایي شکر بالقلب. او بیا دی شکر بالجوارح، چې دا کم شی د کم شي دپاره درکړی هغې دپاره استعمال کوي. نو دا درې کمپوننټ دي، دا درې چې یو ځای شي دې ته شکر وي. لعلکم تشکرون. وی تا ته به څنګه شکر کوې؟ نو ما په خیال یو بل مفسر لیکلي چې ګوره ډوډۍ چې هر څه چې دي د دې نه ښه شی بل نشته، او دا ته سهار نه تر ماښام پورې ونه خورې. چې کله سهار نه ماښام پورې ونه خورې، تا ته د دې نعمت احساس وشي، او ماښام چې روژه ماتې تا ته پته ولګي، ته شکر الحمدلله. لعلکم تشکرون، چې تا ته شکر شي. نو د خود اسلام او دین دا د خدای نعمت دی، او تا ول روژه ونیوه، تا د نعمت هغه قدر وکړو، هغه ته روژه ونیسه تا ونیو، نو تا بیا ماښام بیا ماته کړه، هغه اوس پې ماته، نو تا بیا ماته کړه. نو دا د شکر، نو د شکر جذبه چې ستا په وخت کې هر وخت او تا ته دا پته چې منعم چې کوم کار ماته ویلی دی، د نعمت چې په تا چا کړی د هغه د رضا دپاره استعمالول، دې ته شکر وایي. دا قرآن بیا وایي. بیا چې ته کله شکر ادا کې او تا نعمت صحیح پیژندو، نو پتا کې به څه چینج راشي؟ ته به الله ته نږدې شي. څوک چې شکر ادا کوي که نه، هغه الله ته نږدې شي. نو اوس چې الله ته نږدې شي، نو اوس ترې غواړه. نو بل آیات څه دی؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قریب
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. د دې مطلب چې په روژه کې ته خدای ته نږدې نو زر زر ته غواړه چې درکوي دله، نو په سحري کې تیم غواړه، په افطاري کې تیم غواړه، هر وخت غواړه ځکه ته ورته نږدې او هغه نږدې وي زه ورسره هم نږدې یم ستا خبره وکړه. نو دې وجه نه چې په روژه کې ستا نه افطاري په وخت کې دعا پاتې نه شي. وایي چې د افطاري په وخت کې دعا قبلیږي. نو چې کله ته روژه ماته نو چې اجتماعي طور یې ماته کې کو په جومات کې او په خپل کور کې خپلو وړو ته وایي چې دعا وکړئ، وی دعا به چاته کو، وی ځان ته دعا وکړه او پاکستان ته دعا وکړه او امت ته دعا وکړه، ټول ته دعا چې دا د نه یېره نه شي. او وایي چې وایي چې په یو حدیث کې راځي چې خدای ماته غټ ګناه معاف کې ولا یغفر الذنب الا العظیم. لاول په هغې کې ډایل لږه موږ دا نمبر یې ډایل کوو که نه، وایي لکه 0300 ډایل کا، دا 0300 د چا دی خیر دا ده موبیلینک، 333 چا دی د موبایل یو فون دی. نو دا الله هم څه نمبر یې دي هغه به ډایل کې. نو درې دي په حدیث کې داسې دي یا عظیم یا عظیم یا عظیم، درې پورې دې ډایل کړې. اوس ورته ووایه چې زه ستا نه لا اله الا انت، بیا ورپسې دا ووایي، بیا ورته وایي چې ما ته اغفر لی، ما ته معاف کې الذنب عظیم، هغه غټ غټ ګناهونه چې ما کړي دي. نو بیا هغې حدیث کې هغې کوي ولا یغفر الذنب الا العظیم، ستا ګناه ته ته عظیم وایي او الله ته ته عظیم وایي، درې پیرې دې ورته ووایي، هغه عظیم الله به ستا عظیم ګناه معاف کړي. او د حدیث اخر کې دی وایي دی چې د روژه ماتې نه پاسي که یوم ولدته امه، دی به داسې پاسي لکه د مور نه چې پیدا او پاک ساکو. نو چې افطاري په وخت کې ده نه دعا یېره نه شي، ځکه چې په دې آیاتونو کې بیا په بل آیات کې دا ورته ویلو، بیا ورته وایي چې مړه خو د ورځې خو پابندي وه د شپې نشته. احل لکم لیلة الصیام الرفث، انسان اسلام چې دی فطرتي دین دی، خو بیا وایي دا ټول اکسرسایز د څه دپاره کېدو؟ په تا باندې حلال څیزونه موږ حرام کړو دې دپاره چې حرامو له ګوتې ورنه وړې. ګوره غوښه حلاله وه په تا حرام وه د ماښام پورې، ګوره چې حلال و په تا د ماښام پورې حرام و. چې کله بانګ وي نه تا وویې دا اکسرسایز ته څومره ګنټې کې دې کیلکولیشن کړی 360 ګنټې جوړېږي. نو 360 ګنټې دا چې ته اکسرسایز دې لپاره کې چې حرامو له بیا ګوتې ورنه وړې، ځکه چې ته د خدای په حکم کې حلالو نه ځان ساتې نو د حرامو نه خو به ساتې. نو چې کله ته دا اکسرسایز وشي د دې وجې نه 188 نمبر آیات کې بیا چې کومه دا بیان ختمیږي نو دا دی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ګوره اصل ریزلټ دا دی چې تاسو په آپس کې دلالۍ مه کوئ، خپل مالونه په باطله طریقه سره مه خورئ. وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. نو د قرآن سره تعلق دا دی چې ستا کې دا ټول صفتونه پیدا شي. د دې وجې نه موږ بیا په آخر کې دا وایو چې روژه یو عظیم نعمت دی، خو د دې هغه خطره هم ډېره زیاته ده، ځکه چې جبریل خیر یې کړی وی، رسول الله پې امین ویلی او هغه الفاظ ډېر خطرناک دي او چې هر وخت ستا سره غمي چېرته هغه زه نه یم. دا درې کسه ډېر سپېره دي. یو هغه سړی ډېر سپېره دی چې بوډا مور پلار ورته میلاو شي ا دی بار ناست او ټلیفون کوي او وایي څنګه رابئ او وایي ته راځې نه یار وایي ما ته خو چوټي نه میلاویږي او نو هغې خو خدمت غواړي، یار وایي خدمت ته زه نه یم اوس ګره د هغې دعا وانهلي. دا سړی بیا سپېره دی. نو دی سړی به وایي چې کم سړي ته بوډا مور پلار میلاو شو ا دی خدمت ونه کړو چې خدای وبخي، دا سړی سپېره دی. بعوده لفظ د هغې لپاره دی. بل هغه سړی سپېره دی چې د هغه مخکې د رسول الله نوم واخیستی شي او دی پې درود ونه وایي. او دریم نمبر هغه سړی سپېره دی چې چاته د رمضان میاشت میلاو شوه او ده پکې داسې اکټیویټیز ونه کړل چې خدای وبخي. نو دی به یا په اسپتال کې یا به دی په جیل کې، ولې د جنګونه کوي. نو چې دی چاوالی جو په اسپتال کې وي، که ده څوکوالی جو په جیل کې وي. نو پته یې لګېده چې کو د شب قدر باندې هغه 27 رمضان کو هغې کې لا دی په جیل کې ولې وایي جنګ یې کړی وي. جنګ یې ولې کړی و؟ غوسه یې نه وه کنټرول کړې. ما خو تا ته ویلو چې په روژه کې به 3 غینونه دي، غوسه به کنټرول کوې چې جنګ ونه کوې. وایي ما ته یې کنزل کړي و، تا ته چې رسول الله ویلو چې چا ته کنزل وکړو هم ورته وایي چې زما روژه ده، ولې به جنګ کوو. نو دې وجې نه آخري الفاظ دا دي بعوده، ورک دي شي هغه سړی، د رحمت نه دې لرې شي هغه سړی من ادرک رمضان، چاته چې د رمضان میاشت میلاو شه ولم یغفر له ادې خدای معاف نه کو. د دې وجې نه ما ته به د الله نه غواړو چې چېرته موږ په دغې سپېرو کې شامل نه شو. الله دې مالا تاسو له پیدا عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.